بیا پهله د خور مړه کړه، بیا د هغې نه ډېر ساعت پس مور راله مړه کړه. نو دې دوران کې ستاسو کور ته اړو څوک راغلي؟ چېرې دغه شان موږ ته دا یو کیس دی لکه دا ډېر دغه دی چې دا د دې حل راوځي. نو دې کې خو جي لکه دا نور څومره سی ډي آر کې چې څومره خلک وه خو پکې ټول ټچ شوي، خو د ده د دې ښځې دا زوی او دا خاونې دا موږ لکه چا داسې صحیح نه وو اورېدلې. چېرې مې خور مړه کړه، بیا مې چې مور راغله هغه نیا کړه، بیا مې هغه وکړه. دا خور دې کوم ځای کې مړه کړې وه؟ کور کې دواړه. د بیټۍ تار چې ولا تاسو ټیم دا رونیوه او مرۍ کې اچو، نو دې څه مزاحمت یا څه خبره اتره یا څه دا ونه وي چې د خپل خلاصي دپاره اړو الف نه بیم ونه ویل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کهانی. ګرانو مرګرو، د نن څلور نیمې میاشتې پهله د انقلاب تاڼې پولیس ته د یو خوړ نه 2 لاشونه میلو شوي چې یو د زنانه و د 36-37 سالو عمر یو د 14 سال جنۍ وه. د هغې بیا شناخت شوي چې دا مور او لور دي او دوی د چاپانسي ورکړې ده او دلته یې غورځولي دي. د هغې بیا شناخت شوی او د هغې نه پس خو دا څلور نیمې میاشتې د هغې ملزمان نه معلوم. نن پولیس دا کیس ټریس کړی دی، د هغې ملزمان یې نیولي دي. دا ټول ډیټیل به تاسو ته ښیو. ایس ایچ او نه به تپوس کوو چې هغې کیس څنګه ټریس کړی او د ملزمانو سره به هم خبرې کوو چې ملزم څوک دی، ملزم بل څوک نه دی، د دې زنانه خپل زوی دی. د هغه نه به تپوس کوو چې یاره څه وجه داسې وه چې هغه مور او خپل ځوانه خور پانسي کړل او د هغې لاسونه یې دلته راوړل. نو دا ټول مکمل ډیټیل به تاسو له مونږ له دې ریپورټ کې درکوو، د ملزم خبرې او د ایس ایچ او خبرې چې کیس څنګه ټریس شو. راځئ مونږ سره. ایس ایچ او تانا انقلاب اجمیر شاه خان نه به تپوس کوو چې دا مور او لور لاش میلو شوی او څلور نیمې میاشتې پهله. دلته خو نور ایس ایچ اوګانه هم پاتې شوي. دا کیس دې څنګه ټریس کو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر خان ډېره مهرباني. دا موږ سره جي یو داسې کیس شوی و تقریبا یو 4 میاشتې مخکې چې زمونږ د تاڼې په حدودو کې یو 2 مور او لور د هغوی لاش میلاو شوی. په هغې کې بیا 174 دریافت و موږ سره. نو زمونږ نه چې کوم مخکې زمونږ ملګري وي سی چوګان صاحبان، هغوی په دې کې ډېر زیات کار کړی و په سی ډي آر باندې او په دغه باندې. بهرحال دا کیس سهار ځای پورې حل شوی مو. بیا چې زه رالم نو زمونږ مرزا صاحب موږ دا خبره وکړه چې یاره دغه شان موږ ته دا یو کیس دی لکه دا ډېر دغه دی چې دا د دې حل راوځي. نو دې کې خو جي لکه دا نور څومره سی ډي آر کې چې څومره خلک وه خو پکې ټول ټچ شوي، خو د ده د دې ښځې دا زوی او دا خاونې دا موږ لکه چا داسې صحیح نه وو اورېدلې. نو هغه چې بیا ما راوستل، بیا لږ خواري ماري مو سره وکړله او معلومات هم ترې وکړو. نو هغه بیا دا کیسه وکړله چې یاره زمونږ پښتاني وو دا داسې ګرځېدل به غلط. نو په دې باندې ما ته لکه دا یو پریشاني وه او ما د موقع تلاش کو چې یاره زه د دې نه ځان خلاص کړم. دا چا ووی دا خبره؟ دا جي د زوی دا کله چې تاسو ونیوه که نه څه ټایم چې دی تاسو نیوه لکه اوسه پورې خو چاته پته نه ولګېدله چې دی پکې انوالو دی، نو د هغه ټایم چې تاسو پهله انټاروګیټ کوو نو د څه ووی؟ د دې چې مونږ انټاروګیټ کوو خو جي لکه زمونږ بردا ده چې مونږ دی په داسې دوستانه ماحول کې ځان سره کېنو. مونږ ورته ووایو چې یاره دا خو دی کې مونږ ډېر خلک راوستي دي او دا کم کیس چې دی دا حل طلب دی، دا حل کول غواړي. نو د بیا وی چې یاره ما دا 4 میاشتې ډېر زیاته زما په ذهن بوج هم دی. نو وی چې یاره زه په خپل هم دا غواړم چې زه دا ارڅ خپل کولاو کم او دا کیسه وکم. نو بیا دا خبرې اترې وکړې. دې کیس کې چې کوم دی دا ډبل مرډر او دې کې مودی پولیسو که نه لاشونه میلو شوي دي کې اوس په ده باندې چا دعوه کړې ده؟ جی بالکل. دې کې د ده چې بیا د ده دا خبرې مبرې موږ واورېدې نو د پلار موږ راوغوښتو. نو هغه پلار یې ووایي چې او بس ټیک دا د کړی دی نو زه پر خپل زوی باندې د دې دغه داویداري کوم. دا مړي خو دلته ښخ شوي وو که نه پهله نه لا چې د دې خو شناخت نه شوی که نه وړي وو؟ دا وړي وو جي زه خو هغه ټایم خو دی وړي وو شناخت یې وشو. شناخت دې کې پهله صرف 302 وه. دا دې چې څنګه وایي نو دې کې اوس د غیرت دا نوم هم شو. نو دې کې به اوس دې 302 سره نوره څه دفعه لګي او که نه جي دې سره به 311 لګو. دا خو غیرت او جي دا به پکې خامخا لګو. د پسې اوس پلار د خلاف راځي؟ د خلاف پلار به راځي جي.
دا چې کومه ښځه مړه وه لکه د مور نو د ښځې خپل طرف نه څخه څوک شته وروڼه یا داسې څوک راغلي دي جی بالکل د دې یو ورور ارشد نامه وا اغم پکې مخکې د افسرانو راوخته انټروګیټ کړي دي منګم راوسته خو بهر حال موږ په هغه ټایم باندې راوسته چې هغه کله هغه ته د حقیقت پته ولګېدل ناغه وی چې بس ټیک د موږ د خور چې دنو د موږ د دالک د پلار چې کوم دی د لور کړي بس هغه د دې موارد چې د داوا کوي بس ټیک د کنینو بیا موږ کو ناغه وی چې بس ټیک د پلار داوا کوي ستاسو نوم دی اسد اسد پولیس ولی نیولې پولیس په دې مور او خور مې وژلې څوک دی وجلې دي مور او خور کله دی وجلې دا په 10 تاریخ دا کومه میاشتې 10 تاریخ یو لسمه که څونه وخت پهله شوی ده سلور ها ولې دی وجلې په دې په غلط کار مې کتلی و د دې خور د څونه عمر د دې 14 سال او مورکې دی د دې 35 که څومره عمر او تاسو کار کې زره سپلو او پلار دی هغه جنرال سٹور دی نو تا مړه کول ضروري او په یو نو ضروري په یو ډیر مې پوه کړو نه پوه دا بس مسافر مخ دې هغه جوړه کړې و بیا دې په دغه ورځ باندې سو کل څنګه طریقې کار دی او هغه وایي کنه دې په سبانه را وستل کسه چل دی نه پیرا مې خور بس مور مې بار وته و چې غره به دې مې هغه موکا نه څنګه چل دی کور کې دې مړ کړیو او کور کې څنګه دې مړ کړل سورج پهله دې ته پلانینګ کړي اوس د تماچا باندې دې مړ کړل پچاړه دې مړ کړل څه دې کړیو تار باندې مړ کړو مور دې نه ونو خور سره تاسو وکړ پیرا مې خور مړ کبه مې چې مور را لغه نیا کارو بیا مې هغه وکړه دا خور دې کم ځای کې مړ کړي و کور کې دوانه دا ویخه وکړو دا نو څنګه دې رونی واغه خبرو کنه بس پارا مې رونی او درې دا بس بدغاړه کې مولا دا تار واچول د څه تارو دا دغه تارو دا سینو بیټرۍ د بیټرۍ تار چې ول تاسو ټیم دارونی و او مړې کې اشو نو دې سم مزاحمت یا څه خبره تر یا څه دونه وی چې د خپل خلاصي د پاره اړول الف نبی مونویل سیونه ویل بس دا څه پاسبل نه ده کنه څه بدی ویلی تاسو به څه خبره خوشي وی علي خو بس په ټیم بس نه تا نه دا ته پوسونه کو چې ولې بمړه کې نه دا سونه ویل تا ورته دا ویل چې ولې دمړه کوم نه سم ورنو ویلي خدا چې دمړه کړو بیا کور کې دا ټیم سوق نور سوق نو کارون لتلی او مور دې بیا سونه ټیم پس رااله هغه نیمه غنټه پس بیا غراله اچھا رااله نو بیا هغه ساغه ته پته وسکینګ ولګیدا هغه لا پته نه و مثلا پټه چرته یې خو بس څنګه رااله مې بدرونی و مدوانه په یو ځای و دې مړه هغه سره د مغه سه مړه کې دی ولدا بیټری تار واچو نو هغه څه خبرونه کا مساغې لا پته نه بس څنګه رااله بړاریک میرونی و نه چې سټیم ګورته مړه کې چاله پړې تعلم سوکا چي کنه نو دونه خو بس خبره تر خو بکې کنه بس یې مې په نه پوهه ما بس څنګه رااله بس ما بل په نه میل دي نه سم دي کار نه سم چې نه سمې ده بس اخر هم دې را جوړه کړې و چې بس به مې دا کار دغه ټیم کې چې کله دا رونی و دا مړه کې ولا پړې اچو نو خو بیا پوښي وی کنه چې دا پس وجه بس پوه نه شو چې بس که پوښي وی مې بس ما سره بس چې صدقه مې بس مې وکړ بس سو پیری دی پوی کړیو چې دا سه غلط مگر زئی او نیمه میاش خوشوي و پرې کړی مې بس نه پوي د اخر هم دې شیله جوړه کړو وشه بس نه چې تا به کله دی پویول نو دی به چې مونږ انکار به کو کنه وې چې کو به دا کار نه کو دې یو سور دې پسې به موږ دا بس نه مرګ یو ځای کې مولید بس اخر هم دې له جوړه کړو بس نو چا سر مشران کشران سکونه چې چا سره د مشوره کړي وې دی پوي کړي وې چې مطلب مور خو موري کنه بس نه پوي بس سم کړي نه تا چاته ویلیو چا سره د خبره کړي و خاندان کې نه پلار لمه ویلیو بدغیم بس پوي کډیر پوي خو نه پوي بس اخر هم دې له جوړه کړي بس تاسو سو خیانې رونه یې موږ دا یو خور مې و سلور نو رونو سره د چرته مشوره کړي و چې داسې کار وکاو ورونو سره مې ورور سره مې سره کړی و بس نه پوهې د اخر هم کله چې تا دې دواړه مړه کړل که نه نو بیا دې ځای ته څنګه راوړل رشکه کې څنګه خپله رشکه هم هغې کې مې راوړل څنګه څه کې دی چولیو ښکاره پراته څه دی کړی نه بورۍ کې مې چولې دو بورې دې جوړې کړې بورۍ کله چې تی دا دی مړه کړل که نه بیا پهله دې خور مړه کړه بیا دې د هغې نه ډېر سات پس مور راله مړه کړه نو دې دوران کې ستاسو کور ته اړو څوک راغلي نه څوک نه راغلي او چې دی بیا دا کله رکشه کې په ځان له واچول کور والا نور خلک لا نه خبر نه یو هم قسم نه خبر په لاره چې ته راتلې نو چېرته پولیس یا څه داسې څوک نه څوک نه
یاري دې نه چې دوه مړي دي په رکشې کې اچولي یو د مور یو د خور او لاره کې دې سکوني سي ولې نه یریدم سید بس بیا دې څه وکړل دلته دې چېرته وغورځول دلته مې نهر کې وغواړم سروزو سوړې جو نور نیر کې دې وغورځول نو دې ځای ته دې ولې راوړل دلته یې بیا راوړه خانګي نه ولې دې هلته دې پرېخوستل ولې نه زه یم چې لرې یو سمه چې پته ونه لګي بیا څو ورځې پس پته ولګېده بیا یو خو 2 ورځو کې پیدا شوه او مور مې هفتې په ورځ بس هفته تېره کړه هفته کې بیا پیدا نو بیا په تا باندې دغه ټایم کې چا شک کړی نه نه چې کله دی نو میلاو شوي که نه او دی غیب شو نو کور کې خلکو تا تپوس کړی یا چې دی څه شو د څوک چا تپوس نه و کړی د دې ستا د دې مور خور رور رشته دار هېڅ وکم نه و دا بې موره بې پلاره وه بس پلار مې تپوس کړی به نور چاله پته نه وه نو پلار دې څه وویل تا ورته څه وویل وي دا څه شویم بس بار به وتي وي بس نور یې څه ونه ویل لکه در لاش میلاوېدو پورې هېچا ته هم پته نه وه چې دی به مړي وي دی چا څه ویل چې دا چېرته تللي دي چاله پته نه وه څه ویل چېرته تللي دي بس یې چېرته به تلي بار بازار له به وتي سودا مودا بس ما دغه کړي وه چې کله بیا مړی پیدا شو نو بیا ته یېرېدې چې اوس به خلکو ته پته ولګي ولې نه یېرېدم بس ځان هم ډاډه کړی جنازې هر څه تا په خپله وکړل ورسه په خپله چې کله بیا دی خخم شو تاسو چېرته خپله کور کې دا خبره کړې وه پلار دې روڼو دی چې یار دا څنګه چلو شو پهله دی غیب شوي وو بیا د دې لاشونه میلو شو نه نه دا ما څه خبره نه وه کړې نه 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 جي د دې څه خبره نه وه شوې بیا اوسه پورې ته ډاډه وې بس تا چې څونه ورځې تېرې شوې نو ستا دا ډنه یاره ووته چې بس مړه اوس پته نه لګي بالکل همداسې وه څونه ورځې څلورنۍ میاشتې د وشوې که نه او ته خپل کار مارله تلې کار مارله زما کور کې به تاسو اړو مشوره پلار روڼو کوله نه چې یار ای به تپوس تا ته خو پته وایي ته خو نه وه پته که نه پته نه وه نو ای به داسې وې نه چې یار دا چا وکړل مسایل څه پته یو څه پورې والله دومره ټینشن کې دي څه ټینشن کې و سمدا دغه خبره وه که هسې تا خو دا خپله مور مړه که خور دې مړه که چېرته ستوماني دله راغلې ده نه نه ستومانه نه په خپل کار ولې نه کله ستومانه شوې هر وخت ستومانه نو هغه ټایم کې چې کله خلک غوسه یي که نه تا خور مړه کا نو غوسه دې بیا ختمه شوې نه وه چې مور دې مړه کوله ولې نه غوسه ختمه شوه نو بس په خپلو دغه باندې خپېمانه پیمانه پې ډېر په دې کې ډېر کسان انټروګیټ کړه ایس او صاحب او ډي اس پي صاحب وروستو پته ولګېده چې د دې کوم زوی چې دی ساجد نومې دی هغه لګېدلی انټروګیشن نه هغه وی چېرې زما د مور او خور چې دی نو دی بدچلنه و چونکې موږ ته به خلکو تانې راکولې نو په دې وجه باندې د شپې دا مې په کمره کې چې دی نو په پنده ورته واچوله اول مې مور مړه کړې وه بیا مې خور مړه کړه او ناشونه مې په رکشه کې واچول لا مې ورسه نهر ته مې غذار کړ جي دی څنګه مړه کړي دا مور پلار په ډزې مړه کړي یا پانسي ولا څه طریقې سره ور کړي وه او دا لاشونه یې دې ځای ته ولې راوړي نو دا دې ته ځکه راوړو چې را دې پته ونه لګي نهر به ویسي نو پته به ونه لګي دی بیسیکلی د کاکشالو خو دلته یې راوړي په رکشه کې غذار کړي دي او دې ته دا کم وایر چې دغه د بجلی دا یې چولې په دې باندې دواړه پانسي کړي جدا جدا جي څنګه چې تاسو پریس کانفرنس کې وی چې دې کې تاسو په سونو خلک انټروګیټ کړیو دې ته شک څنګه لاړو جی دونه وخت پس د کیس نه څلورمې میاشتې پس نو جی قتل په هغه صورت کې خلک کوي چې د چا سره څه وجایه دعوت یا څه تنازعه نو دا خو دواړه زنانه وي دي سره چا څه تنازعه دعوت نو خو چونکې دې کې چې دی نو د دې هغه زیات دغه چې هغه غصه قهر نو دی هم دیو ته شک څه نه پیدا شو جی پولیس ته شک دی نه پیدا شو چې دوی کې دلچسپي نه اخیسته دلچسپي نه اخیسته چې یاره سړی نه مړی وشي نو خامخا دوه د کوره مړي وشي پته لګي چې یاره خو دوی په داسې څه دغه نه اخیسته جي چې شک بالکل جی لکه خاص نه ګڼله داسې لکه سړی نه مړی وشي خفای که نه او نو دې نه پته لګېده چې په دې کې دوی انوال دي ګرانو ملګرو دا پیښه ډیره افسوسناکه ده مور او خور دواړه رشتې ډیرې مقدسې دي زموږ معاشره د المیو په لار ډیره په منډه روانه ده او داسې انسیډنټس ورځ ته ورځ زیاتیږي بنیادی خبره د معیشت نه بلکې د تربیت ده الله دې په موږ خپل رحم وکړي آمین